بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې د کال زما 15 کال عمر برابر شو او ما د رمضان روزې شروع کړې، خو لیکن په 14 او 14 کال چې زما د عمر کم وو په هغې کې کومه رمضان راغلی و، ما ته مشرانو ویل چې په تا باندې روزې فرض نه دي. نو ما د 14 او د 14 کال د رمضان روزې نه دي نیولې، او حالان کې ما محسوسول چې د بلوغت کمې نښې دي په سړي کې، هغه ما کې موجود وي، ما ته احتلام هم کېدو، ما دا محسوسول چې زه بالغ شوی ما، خو لیکن مشرانو زه منع کولم چې تا باندې روزې فرض نه دي. نو ما د 14 او 14 کال د رمضان روزې نه دي نیولې. نو اوس آیا د دغه کلونو روزې قضایي راګرځول په ما باندې لازم دي او که نه؟ الدر المختار کی دی و ادنا مدته له 12 سنة ولها 9 سنين هو المختار كما في احکام الصغار. په الګ کې د بلوغت اقل مده او د غونډو نه هغه کمه مده دا چې کم از کم دا په 14 کالو کې الګ بالغیږي. نو چې د 14 کالو شي او د کې د بلوغت نښې موجود وي، مثلا دته احتلام کیږي یا د په وجه باندې یوه زنانه حامله ګرځېدی شي، نو د باندې د رمضان روزې فرض دي. نو د 14 کالو په عمر کې عموما الګ بالغ وي، او چې بیا په دې صورت کې د الګ په خپله اقرار هم کوي چې او ما ته احتلام کېدو د 14 کالو په عمر کې، مطلب زه بالغ وم. نو د 14 او د 14 کال چې کم د رمضان روزې وي په تا باندې فرض ګرځېدلې وي، چونکې تا نیولې نه دي، نو د دغه کلونو روزو قضا راګرځول په تا باندې لازم دي، خامخا به د دې قضا راګرځي. علامه شامی لیکلی دی وقضوا لزوما ما قدروا بلا فدیة لانه على التراخي. د رمضان نه پس د دک روزو د 2 کلونو د رمضان د روزو قضایي ترتیبوار به شروع کی، او په جنې کې کم از کم مده د بلوغت هغه 9 کاله ده. عموما د 9 کالو په عمر کې جنې بالغه وي، خو لیکن کو د 9 کالو په عمر کې دیتا علامات ظاهر نشو، نو د باندې به د بلوغت حکم نه لګي تر څو پورې چې علامات ظاهر شوي ني. او په جنې کې د بلوغت علامت دا دی چې د حیض وینه راشي، ماهواري راشي، یا دا د سړي په وجه باندې حامله ګرځېدی شي. نو چې دې ته ماهواري راشي، نو دا د دې د بلوغت نښه ده چې ماهواري په 9 کالو کې راله، دا بالغه ده، او دا به د رمضان روزې او دکه شان نور فرایض به دې باندې لازم دي. او که نه علامات نه دي موجود شوي، نو په دې صورت کې به بیا علاماتو ته انتظار کېدلی شي. والسلام.